پخوا ګیرو ګیر خریلی په نالتو په موټر سایکل به 3 منه بوجه سورا کړی و. اوس دومره ګیره زه خو بالا منه کې ناستم په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواری منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواری ده. دا بوجی تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا دی خو ګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. امریکا چوپړ پاور دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده. د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر. 50 کاله کې مقبوضه کشمیر زموږ سر ونه خوړو. او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندرې ولئ یا هندو ته حواله کوي یا پې د پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانه وسته په دې مخ مې تو کوي. زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر ځي که نه. مونږ دلته تحصیلدار پېژنو نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی که پېژنو یې تو جاننے تحصیلدار هند ته تو بھی ہے نا دلته مونږه پېژنو نه په قبایلو کې تحصیلات نو چېرته ورغلی دی تحصیلدار له تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی غاړې ایستی به یو ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صیب لا وې راغلم صیب لا ای تحصیلدار نه وایي صیب ورته وایي. نو هغه پرېږدی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صیب لا وې راغلم دا اوس اپرېدی ژبه ده چې صیب لا وې راغلم داسې په کورسۍ کې راته راپورته شه په کورسۍ کې راته راپورته شه ورغاړې ورته و په ملې وټپاولم. د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووتو. یو ته مې هغه ورځ وی زمونږ علاقه کې واده و نو بینډ ورسره و دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو غړز دی غړز دی هلکه دا ولې یاره چې څوک هلکان دي و دا هلکان ستا په ښځه واچوم د سپي بچیه مولیان اوس د لور د واده کارډ چاپ کوي. مولیان راشي چې په دواګانو یې رخصت کوي. غریبه کمزوری ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده. جومات ته چې هڼ استاد راشي نو چڼیا چڼیا تا په ښځه همدا چڼی واچو جومات ته جرجې چڼیا دا کوزی ولې نه دی غوړېدلی دا جومات ولې ګنده دی په تا څه تندر پرېوتی دی خو ته صفا که که ته څه په ګرنیټ لګېدلی جومات ته راننوځې او خیرنو جارو راوالو جاروی که که نه
پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والای په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه، نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ نه دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې. ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم، دې ګیرې نه مې نیولی. ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و، نو یو خان راغی. نه بچ وی خان را وی کینو د خوځېږې ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وڅ. ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي، ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي؟ نیسي حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتېندېله ده که نه؟ نه خو راوتېدېله ده، خپل خاوند یې چیچړ دی. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابله ورځ راسې دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده خر زامن. هغه ورځ یو ما ته وایي فلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو، چڼي مڼي ملشه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼې مڼې دی.